عبادی بندگان زما عنی زما رزقی والی و دروال بارکی فإنی قریب نبیشک از نزدی ما زما دا بندگان چکل تپوس کوي تان حبیبا عني عن قربي وبعدي زما د نزدې والی او لري والی بارکه نو تاسو زما دا پیغام ورسوي فإني قریب زنزدې مدینه مو د اجابت په اعتبار دیده کی قرب مکانی ند مراد فإنی قریب علما و اجابتا اجیب قبل ما دعوت الداعی دعا کون کی ذا دعان کلچ مان دعا غواړي فلیستجیبوا لی نو پکار دے چولٹ وی دی قبول آل زماب ولیؤمنوا بی او مضبوط او کلک ایمان دیو ساتی پما بانے لعلهم یرشدون دیر پارچ دی لار عمومی خپل دینی او دنیوی مصلحتونو تا بعض علماء لیکلی چې وجد آیات د نزول داوا چې بعض خلکو د الله د حبیب نه تپوس کړي او قریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی اے دا الله حبیب زمون رب نزدې دې چې مون ور سره پټ پټ مناجات کو او کلری وی چې چوي ورته و نو الله دا آیات مبارک رولې ګلو چې رب العالمین هر چا سره د علم او د اجابت په اعتبار نږدې دې کشفوي کرزوي سو وخت چې څوک دعا غواړي نو الٰه العالمین د دعا کوونکو دعا قبلوي ابیا امر دې فلیستجیبوا لی فلیستجیبوا لی پکار دې چې دای اولټوي اجابت زما چې ما د قبول وعده فرمایلی دا نو بندگانو تم پکار دې چې جوړې وغړی او زما دا قبول لټای دا یاد فلیستجیبوا لی او معنا علماء دام کړي الله وي بندس چې مان دعا غواړ نو ما وعده وکړ چې قبولو مې نو زچ دارا بلم نو تم زما دعوت قبول کا الله مونږ ته دعوت را کوي د ایمان طرف تا او دعوت را کوي د خپل طاعت او تابعداري طرف تا وای ګور تمہارا بلی نو زد دعا قبولم نو زما بندز چې درا بلم تم زما دعوت قبول کا ایمان او طاعت تا ګور الٰه العالمین د بندگانو سره نږدې دې د علم او د اجابت په اعتبار دا قرب دې په اعتبار د علم او د اجابت باندې د دې آیات کې الله یو لوی امید بندگانو ته زړه کې واچولو ادا دې څوک نو چې ما دعا او کاو دا قبول نشو ذکر رب وعده کړي او دا یوازې دل تن رسوي ادعوني استجب لكم
سوره مومن کې وای ما روبلای زما د رب وعده دا زستا سدواګان قبلوم. کله ګور سره وای ما دعا غوښتا خو ما خو نکتل چې دا قبول شوا. نو دی دریو خبرو تکتل پکار دی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی ما من مسلم دعا الله تعالی بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا اثم. نشته او مسلمان بندا چې دې الله را بلی په یو دعا سره او دا دعا داسې د سل رحمای کټکول پکې نشتا او د ګنام ندا الا اعطاه الله بها احدى ثلاث خصال مگر یو د دې دریو سيزونو ند تخام خاملاويږي. ها دعا سو غواړي د دې دریو سيزونو کې یو شی خام خاملاويږي. اما ان يعجل دعوته یا خو الله زرد د دعا قبول کی او د راغي قبل دعا سرات ګوري. و اما ان يدخرها له في الاخره یا الله ډېر مهربان دی وای دا بنده می دي نیمګړي دنیا کې دا فلاني شی غواړي زدل تبه ورنکم خیرت لبه ولا جمکم. سمو خیال له دل تور کول بهتر دی کال تل جمع کول بهتر دی و التره ولا جمع کی. یاد یو شی غواړي نو الله یو بل مصیبت په درا روان دی افات نو اغد دن دفقی. خود دعا ابس نزی رواه احمد فی المسند. دا حدیث امام احمد رحمه الله دا په مسند کې ذکر کړي. نو ګور دعا چې دی وغوښته یو په دې درو شیزونو کې ملاويږي یا چې سغواړې زری درکل یې د اخرت لجمع کا. وای پرز د قیامت به یو بنده ته الله وای اے بندا دا دمر دعا غانې دی غوښتي وي خدای اثرات دنیا کې تانو کتلی ټول می درته دنن رزد فار جمع کړي. ویا غ بدلول چې انسان ګوري نو دې وای کاش ما سمر دعاګانې غوښته وي او دنیا کې دی اثرات ممنه قتل او ټول د دې لوی ورځې د پاره ماته الله جمع کړي وي. نو الله د بندگانو دعاګانې قبلوي. وګوره دې د پاره شروط دي. هغه شروطو کې کمې وي نو دعا د قبولیت مقام ته نرسيږي. نو مختصر هغه بعضی شروط واوري. یو خدای الله طاعت، دویم حلال خورل، حرام چې سړی خوري نو دعا نه قبليږي. او یو دریم شرط دام دی ای زړه متوجه کول. کله موږ دعا غواړو ا د ماشوم والینا مو په یاد کړی دا نو لاس مونیولی ګرځو بلځه کې او کوم دعا چې مو ګوټه کړی امو ولستل یو غختل دی یو لستل دی. تقریبا په موجوده حالاتو کې دعا لسته شي غخته نشي. کله ګور غوتونه ټکونه او باسو کله د مسجد پکو چتونو لګورو کله بل چا لګورو هغه کوم شی چې مو ګوټه کړه بس ختم جو په سمو کړ بس دعا مو ختمه کا. حدیث کی راغلی لا يقبل الله دعاء من قلب غافل الله. الله دعا نه قبلای دا غزړه چې غافل وی بے پروا وی. اے توجه کوي
تاسو چې چا سره خبرې کوي او خبرې تاسو سره کوي خو هغه توجه نه درکوي خفقېږي کې نه خفقېږي ستاغونته بندره وای زه بس تاسو لزاړو خبره نکوم ته مال توجه نه راکې د کورته د اسمانونو د زمکو خپل خالق ته دی جوړې غړولې وزړه دی بل زه الله د غافل زړه دعا نه قبلې ته چې په خلاص غواړي چې زړه مغه ته متوجي وي زړه مغه تسوي متوجي وي او دا شروط زنه قران ذکر کړی دي زنه په احادیثو کې راغلي دي او علامه حافظ ابن قیم رحمه الله الجواب الکافی کې یو باب تړلې د دعا د قبلې د لپاره دعا د مؤمن لپاره یو قلا ده او اسلحه ده وای کله چې راجم شي په دعا کې حافظ ابن قیم رحم الله زړه حاضر دی او بالکل راجم دی او اوقات د اجابت دي د شپږ ذکر کړي نور علماء او نورم ذکر کړي امام ابن قیم رحم الله وی د قبلې دو شپږ سری اوقات دي یو د شپې اخر پښمنه هغه کې موږ سي مودي ساری کې چا پزور پرزون را پانسول نه را پاسو دا یو شیخ موږ نسو وعند الاذان اذان سره جوابم ورکوا خپل حاجتونه مالک له پیش کوا بام چې ویل کېږي دعا رات کېږي نه دته چاغوي الله اکبر جوابم ورکا خپل حاجت هم الله له پیش چې یا الله مال دارک د اذان په وخت کې دعا رات کېږي نه درم وبین الاذان والاقامه د اذان او اقامت په منځ کې وګوره ډېر وخت دی امون ما خامم تاسو له ټیم درکو دا وی خصوصي د اجابت ده ا دې نورو کې خو ډېر ټیم وی خې دعاګانې پکې سړې ختمول شي د اذان او اقامت په منځ کې سلورم وادبار الصلوات المکتوبات د فرض منزونو نفس دعاګانې قبليږي دارنګ امام چې کله خطبه ته د جمعې پرز منبر ته وخیږي نو د دین اوالي د مزد ختمېدو پورې دا وخت د اجابت ته د جمعې پرز خطبه ته امام کیناستو دا مخه ته اذان شو نو د مزد سلام ګرځېدو پورې دا وخت د اجابت ده د جمعې پرز د مازیګر نفس سوشل بای د جمعې پرز د مازیګر نفس او کتاب د دعاګانو مو لیکل نو ای کې د دې ډېر اوقات د احادیثو پرانا کې راجم دي یو پای کې دا د سړی مجبور شوی ټول لارې بند دي د مستور دعاګانې قبليږي باغې کې مسافر لیتا ټول علمی سفر مده اوسو کوم وجه خو سم دعا نه غواړی یا بیا که غواړی یې نو من قلب غافل لاهب قسم دې څوک چې دعا غواړي کړه نو ور سره خلق جاړي نو چې ستا پزړه کې په رحم راضي د ارحم الراحمین بسنګ رحم نکای بیمار دعاګانې قبليږي لګه بیماری دا یا ډېر باران چوريږي نو دعاګانې قبليږي سبا ګور یوم الاربعاء د بدرز دا دا غین ماسپخین او مازیګر پمنس کې دعاګانې قبليږي نبی علیہ السلام هغه
احزاب ته دی وخت کې خیرې کړې خپل مسجد ودای خیمه وا مسجد نو خو په سعودي حکومت مسجد جوړ کړي ناغي ته نو به مسجد الاستجابه الله حبیب دغه کې ناس تو او ډېر رضی شوی چې کافر محاصره کړي الله ته وجړل د شورو پرس د ماسپخین او د مازیګر د منس کې الله دعا قبول کوي او هوا رولې غلا اټول لخرې په تسنس کې جابر رضی الله عنه مال شکل س ضرورت راغله او ما د بت پرس د ماسپخین او مازیګر په منس کې الله نه سوال کړي ناغه دعا مې الله قبول کړي او سمون د لاړو نا بچی کور مې دی مساجد سبع سره نږدې او مسجد قباء سره د مسجد ذوالقبلتین سره نو مکل پیدل ال تلاړو ځکه د الله د حبیب د تبرک زایونو لکه سړی لاړ شي نو دا شریعت کې درست دا ممنوع نه دي بخاری شریف کې روایت راغله بل صحابي ته عبد الله ابن سلام رضی الله عنه وای اراده کنه چې بودیزم بخاری شریف حدیث ته ها بھائی و یا غزه کې به موزمو کې کوم دی چې نبی رسول الله مس کړي او هغه پیاله کې به وبمس کې چي پکې وبس کړي پوښې په خبره وایي ابن عمر رضی الله عنه بغرزیدو چې کوم ځای د الله حبیب مس کړي نو جمعه جمعات په بالکل ډکو باری سزنانه و پکې ناشته وي د بت پرس ا دې دنه ایسه کې بناري نو او د لری نه الله عجیب عجیب بندگان راضي د جړا یو واس باسمان ته پورته کېدو نو کو چاله نه ورزي جړا والا سره چې کېنه نو جړا بدل شي ها بھائی جړا ک نه درځي خو چې جړا والا سره کېنه کنه نو یو عجیب انداز کې وخلق الله ته جړل دا شروط دی د دعا د پاره بلدام شرط دی د ګناه سوال بني د سل رحمي د کټکول سوال بنوي نو الله د بندگانو دعاګانې قبلې بیا چې داغه نمخ کې الله تا وسیله پیش کړه الله د اسماء او صفاتو او درود شریف وې نو حافظ سے وای دا سے دعا کلم رد کیږي نا لکه نبی علیہ السلام اور دریو صحابی دعا کولا وی اللهم انی اسالک بانی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله حبیب لقد سال الله باسمه الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب وفي لفظ لقد سالت الله باسمه الاعظم واذا خد الله نه الله په اسم اعظم باندې سوال کو وګوره دا وسیله ور سمخ کې پیش کې دارنګ انس رضی الله عنه وای عزت رسول الله علیه السلام سره یو سړی مسکولو نو چې مزیو کو ناوي اللهم انی اسالک بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم پدی الفاظ دعاؤں کا نو دا الله حبیب لقد دع الله باسمه العظیم دخو پاغلوی نم دا الله نسوالکو الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى چې پدینم چې څوک دعا غواړي قبلې او پدینم چې څوک سوال کوي ور کوي اپرون در له حدیث تیر شو دي کې ابن قیم رحم الله ذکر کړي ترمذی شریف حدیث دے وَإِذَا اللَّهِ اسم اعظم پدی دو آیاتونو کې دے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. امام ترمذی وی حدیث صحیح. دارنګ حدیث کې راغلی وی الذو بیاذ الجلال والاکرام، لازم رونی سیدا دواړه نمونا الله نه سوال کې یا ذل جلال والاکرام، نو دې سره الہ العالمین دعاګانې قبلې. جامع ترمذی کې راغلی وی دا الله حبیب چې ویو کار په غم او فکر کې واچولو نو داسې اسمان ته به وکتل او وی یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. او مستدرک د حاکم کې راغلی دی حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائی و اذا اللہ نم پدریو سورتونو کې دے دا اللہ اسم اعظم پسو کې دے سورہ بقرہ کې دے سورہ ال عمران کې دے او سورہ طه کې دے. نیوراوی ویا وی ماول ټولو پدې دریو واړو سوراتونو کې د الله یو دو نمونه مشترک راځي الحي القيوم. سورہ بقرہ کې په آیات الکرسی کې راځي، سورہ ال عمران ابتدا کې دي او سورہ طه کې وی وعنت الوجوه للحي القيوم. دارنګ دی یونس علیہ السلام دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ترمذی شریف حدیث دے اللہ حبیب فرمائے یو مسلمان پس شکی پدی دا اللہ نہ سوال نہ کرے الا استجاب اللہ له، مگر اللہ د دعا قبلوی، اللہ د دعا قبلوی. وګوره دا اسماء الحسنا د الله یاد کړئ، اسماء الحسنا دارنګ کله سره غمونو پریشانو په مخ کړي د صحیح نو روایت کې راغلي دعا المکروب، اے د غم او دلوي مصیبت او پریشانی په وخت کې بد الله حبیب لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكریم. دا دعا بد الله حبیب کولا. دارنګ د غمونو ختمې دو د فاره واجب دعا دا. عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمائے ندر رسیدل چاته غم او پریشانی او چې دا دعا ویلې الله هغه غم او پریشانی ختمي. اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه. دجرا دعاو الله به غم او پریشانی بوزي وابدله مكانه فرحا، د دې پزیب خوشحالي ورکی. صحابه یا الله رسول آیا موږ د دې تعلیم نو ورکو؟ د الله حبيبي بل ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، سوکم چې واوري پکار دي چیز دې کی. وګوره دا دعاګانې دي چې دې سره الٰه العالمین سکي صفات دي د الله چې دعا قبليږي. د دعا نمخ کې درود شریف ویل دي او اخر کې بم درود وې.
او دې کې کافیه بندي بني لکه د اشعار په شکل کې به دعا نه وي دینم حدیث کې من راغلي پس په خپل ساده الفاظو کې ځنې وخت بعض عوام وي نه عربي الفاظم صحیح نه وي او په معنی نه پوهیږي د دې په ځای خلک چې په خپل ژبه کې دعا وغواړي چې تا الفاظم زدنې غلطي وي په معنی نه پوهیږي نو په خپل ژبه پښتو کې ابل کم مورنۍ ژبه دا دې کې د الله نه دعا وغواړه نو د دعا د شروط سره چې کله سره دعا وغواړي ورذل رب د قبل دعا د فرمایلی دا ابراهیم ابن ادهم رحم الله نو چاته پوسو کو ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا وی سوجد مونږ دعا غواړو خو زمونږ دعا قبليږي نه نایو اغور تویل ان لانکم عرفتم الله فلم تطيعوه الله مو فی جندل خطابداری نکوي الله مو فی جندل مسلمان فی جدی کنا کافر نه فی جندل هر مومن مسلمان رب فی جدی خدا الله تابعداري نه کوي وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته دا الله حبيب او دا غسمر الویشان پیجنئی خو سنت پسې نزئی وعرفتم القرآن فلم تعملوا به قرآن مو پیجندلې خو عمل په نکوي واکلتم نعم الله فلم تؤدوا شکرها دا الله نعمتونه خوري خو شکر نه ادا کوي وعرفتم الجنه فلم تطلبوها جنت م پی جندل خو ګور لټوي نه کارونه داسې نه کوي چې جنت به ملاويږي وعرفتم النار فلم تهربوا منها اور م پی جندل خو تیخت نه کوي وعرفتم الشیطان فلم تحاربوه ووافقتموه شیطان کی جنئی اب مقابله او دشمنی ور سره نه کوي بلکې دوستی مو ور سره پټه قائم کړي وعرفتم الموت فلم تستعدوا له طول مرګ پی جنئی خو تیار ورته نه کوي ودفنتم الاموات فلم تعتبروا سمرد پلاس مړي دفن کل خدا دې ونوي چې زبم دې خارو ترازم وترکتم غیوبکم خپل عیبونه مفریخي او د شمیر نبار دي واشتغلتم بعیوب الناس او د خلق په عیبونو مشغول شوی خپل عیب مفریخه او د نور پسې دي جبر او د کړي دغه وجه الله ناراض شوی او دعا نه قبلای ورنه فرمایلی دی و اذا سالک عبادی کله چې پختنو کی تانا حبیب زمادا بندگان عني زماد لروالی او نزلی والی بارکی فإنی قریب نو بیشک از نزدیما اسمر نزدیم د علم او اجابت په اعتبار رسو سورہ قاف کی وای نحنو اقرب الیه من حبل الورید الله وای د مړی او د ست درګونو نه زیات نزدیما اجیب قبل ما دعوت الداعی دعا کون کی عدل ته ګور د چانوم نه دی غسته چې دا اولیاء او قبلهم او دارنګ د ګناهګارو نه قبلهم سفیان ابن عوینه رحم الله وی سوق دی من نه کی د دعا غختونه چې دی وی ما کې خدا دا عیبونه دي وی فإن الله قد جاب دعاء شر الخلق ابلیس الله په ټولو مخلوقاتو کې چې د ټولو نه بدتر دی داغ دعایم قبول کړي چې شیطان نه د شیطان دعایم قبول کړي نتدا سموای چې ګناهګار اے کاغذ اولیاء او پاکانو رب دې نو هغه د ګناهګارو ربم دې
دیو جن الله والوي وان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم الا کتان به امید نساتی مگر پاکان او نیکان نو د دې مختورن رب سوک دې دا وکم فلزی تکد پاکان رب نو تد گنہگار رب می ور شیطان الله روشلو پلانت کو اوات دعا غواړي وی رب فانذرنی الی یوم یبعثون قال فانك من المنذرین ا دعا غواړي او د ابلیس دعا قبول کړي وجيب قبل ما دعوت الداعي دعا کون کی اذا دعان کم وخت چې مان دعا غواړي فليستجيبوا لي د دې غدو ترجمه وچاله یاد شي بیا اے تعالی یاد شي فليستجيبوا لي او دی لټوي د اجابت زما یا قبول دی کی دعوت زما لک څنګه د دعوت قبلهم وليؤمنوا بي امخ کی عبادی کی د مؤمنانو حال ذکر کئ دې کې وليؤمنوا بي معنا داوا مراد دی ایمان نصبات الایمان دې او مداومت په ایمان باندې دې ځکه مخ کی خبره د مؤمنانو سره دی نو مومن لسنګ وای چې ایمان دې وروړي پما مضبوط دي شي په ایمان وروړو پما او په دې دې همې شوال اختیار کی لعلهم يرشدون دې د پارا يرشدون چې دای لار عمومي خپل دینی او دنیوي مصالح ہوتا نګور جڑا سرا عاجزی سرا الله نه سوالونه کول یو حدیث کې راغلی وای چاله چې د دعا دروازه کلاو شو نو د رحمت دروازو کې او دروازه ورته کلاو شو باسیلا سیوی پسونو شلونو خلقی خو باز ته الله د خپل دعا غوښتو توفیق ورکړي اغله چې ګوري نو طالب جڑا درځي ور باز خلق داسې دعا غواړي مو یو ځل میدان عرفات کې اکور والم را سره نو یو سړي جو د وقوف نفس جڑا شورو کما خام نفس وقوف ختم شي ما خام نفس شي هغه جړا نه بس کوله چې چوي والي خلق ورته ولونو شوټینګ ګوره نو ډېر خلق ولا لاړو هغه پرې وځي چې نه بس کوله یا ور سره مور وا ناغه مور له چاوي دا زوی دې لکشکا لکه خلق داغه د आवाज نه ستنګ نو اړې ورته نشو هغه په داسې انداز کې جړل دې په لګورای کله چې صحیح جاړي نو د بندګانو زړه کې برحم راضي د رحم د خاون رحم بسنګ ناراضي نبی رسول الله بدر کې دعا غوړي اټول شپه ویخ دې صادر مبارک هم دوغونو غرزیدو ابو بکر رضی الله عنه تماشا کوي اړې ورته ټینګ نکو رادوی کو صادر ول فوگو واټولو از شاد طرف نے سینې سر راجخ کو وی بس کذا الله حبیبا بس ادو الله اورتا دغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته زړه شټینګوله پداسه وجیب انداز کې دعا غواړي دغه چاک صحیح انداز کې دعا وغوښته ورکول والا سوی ودعوني استجب لكم وجيب دعوت الداعي اذا دعان دا الله کلام مخله ده د ټکو خبرې نه دي خو غختو والا نشتا ورکول والا اروخ ورکول ته تیار ده وحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم مخکم ګور د روجي ذکر دے ورپسیم دے او دی منس کی او داسې آیات ذکر کو چې ما قبل او ما بعد سره تعلق نشتا
دې ته زمونږ د دې مشایخ په اصطلاح کې وای ادخال الهی صورت وای اباظ علماء رب تم ذکر کړي وای ګور پر روجي بندا الله ته نزدیکیږي او آیات کې د نږدې کړ ذکر نه روزي والا الله ته ډېر نږدې دی دیو جن د روزدار دعاګانې قبليږي وی روزدار چې روزه ماتای نو دعای قبليږي غباز علماء وایي چې دی حدیث کې سندي کلام دی وی ټول رضی دعا قبليږي تاسو کومه خوخه ده د کوم وخت چې د روزه شو تر ماخامه دعا قبليږي یو حدیث خدا سے جو روزي وخت کی قبليږي نه ټول رضی قبليږي کوم مخخ ده دا ټول رضی قبليږي دا حدیث سندن ثابت دی او غبل حدیث کې سندي کلام دی وګوره د روزدار ټول دعا قبليږي ځکه دې الله ته نږدې شوی د پروژې سره جون کې روزم د الله د نږدې کړ ذریعہ دا او دل تم د الله د نږدې والی ذکر نه او حل لكم حلال کړه شوی دي تاسو د فارا لیلۃ الصیام پشپد روزه کې الرفسو نزدېکت صحبت او هم بستری الی نسائکم دخلوا بیان سرا هن لباس لکم دا بیان پرده د تاسو د پار د حرامنا وانتم لباس لهن او تاسو پرده یید دوی د پارا علم الله الله تفتو انکم چې بشک تاسو کنتم تختانون انفسکم وای تاسو چې په نقصان کې موچول خپل ځانونا فتاب علیکم نو الله تاسو توبه قبول کړي وعفا عنکم او معافی کړي د تاسو نه اے حدیث پاک کې دا سراغلی دي بخاری شریف حدیث ته ترمذی او دارنګ ابو داود د دې ټول محدثین رحمهم الله دا حدیث ذکر کړي برائے ابن عازب رضی الله عنهما وای مسلمانانو چې ورو جماعت کا ماخام نور بفری وته نو بس اجازت خوراک به کولو اسکاک به کولو بیبیان سره صحبت به کولو تر سوچ بده ود شوینو دا ابتدا کې دا څه حکم نو کو څوک بود شو نبیا ورته نه خوراک جایزو تربل ماخامه پورې نسکاک او ندی بیبي سره هم بستری نه یو صحابي کور تراغ قیس ابن سوربا انصاری رضی الله عنه او د درو جوا نو د درو جماعت په وخت کې خپل بیبي تراغه نو یې سشتا د صحابه خوري لوګو هغه ورته درو جماعت سدشتا پکور کې درو جماعت سنشتا نو صبر ناشکری دا بشمار سيزونه پراتلي مونږه غفرو خو شکر ناوس د لتیر شوی دعا ذکر نه قبليږي نعمتونه خوري خو شکر نه ادا کړي ناغي ورته وارو کزه در لشر سلټو نو د ټول رسکار کړو دلک پریوتو نسترګي ورړیو دشو ادي کی بیبي غس شعر اور ورته وي خط خو دشه د چې دیو دشه او خوراک ورته روانو ځکه حکم شرعي داسو وګوره دغه رزم د ټول رسکار کړو او سیو نه خوړل بل رس شینی ما ورس تورسه دونو پد بی خودی رالا او عمر رضی الله عنه پور تراغلو او بیبیو د شوی او دای داسې وی چې غنیو د شوی نه دا او دای صحبت کو نو دا آیاتون الله رولېګل اگر دې کې یو مسلې له سوچ وکړي الله دا دین په صحابه او مکملولو دغه چانا خوراکو شو چانا صحبت شو خو ارشوال وی وعفا عنکم په صحابه دین مکملای خو چې چرته داسې او کار شوه نو ور سره الله د معافی اعلان کړي اته سلوا
د چا پچا حق دی او هغه معاف کو بل رونیو نو دی رانیون کی ته روغ وای کلیوانه ورته وای تاسو نو استاسو پچا قرضه دا اتاوی ما معاف کو دا اعلان دیو کو اوس یو بل سره وای تا خو معاف کو خو زه نه فریزم تاسو بدل روغ وای کلیوانه ورته وای اے عرش والا وای او بار بار وای یو ځل د الله د فردام دی قران کې وشمیرای چې سمر زلی ویلی چې ما د خپل حبیب مرګري معاف کړي ما ورته معافي کړي رستو باز بد نصیب نه معاف کړي نو دا د روح کاری کلی ودی خاون د حق معاف کړي او یو لیونه او ناپوه را پاسې دل غنی معاف کړي علم الله الله لفتوا انکم جبی شکتاسو کنتم تختانون انفسکم وای چې نقصان کې موچول خپل ځانونا اچانه صحبت شوه او چانه خوراک شوه فتاب علیکم الله استاسو توبه قبول کړي وعفانکم او د رخصت نه مخکې کوم سکړي نو خاون د حق وای خاون د عرش وای معافي کړي تاسو نه نو دا حکم بدل شو او دا علماء د موافقات د عمر رضی الله عنه نه سکړي شمیر لیدل دا آیاتم دا غي د موافقات نه لکه د عمر رضی الله عنه دا سی قول راغله یو ځل د شپې د الله د حبیب سره خبرې کولې دیني نو چراغ بیبي ودوا نو دې اراده د صحبت کا فقالت له قد نمت ویزه خود شو فقال لها ما نمت دې خیال کوي تو د شوینه نو صحبت یو کو دغه شان واقعا کعب ابن مالک رضی الله عنه تم راغلی وا عمر رضی الله عنه ساری راغه او فریاد او جړې کولا او وی اعتذر الى الله و الیک زالات عذر پیش کوم او حبیب تاسو لم عذر پیش کوم مان خدا سدا سکار شوه نو عرش والا پیغام رولی گلو حکم بدل کو او آیات کې لفظ رفس راغله لکه رسو به د حج په مسلو کې مراشي فلا رفث ولا فسوق د جمهور علماء وایي دي کې رفث نه مراد جما او صحبت ده اگر قران حکیم او الله باز خبره کنایاتو کې ذکر کړي د جما پځه لفظ رفث ذکر کو د تعالی مو باز خبره زکوا ان باز وایي زه په پښتو کې خبره کوم ها بھائی نو ګور زنانه چې درس کې ناشې دي پښتو کې مکو الله باز څه کوي با ګور دې ته علماء لیکلي امام قرطبي وایي الرفث کنایه عن الجماع لان الله عز وجل کریم یکنی الله کریم دې باز زینو کې بندگانو سره څه کوي کنایات سره خبرې کوي بخاری شریف حدیث کې براشي نو ډېر د نازکو شیزونو نمونه دې سره نالي ځکه دې په لګوري دا سي درس کوي خو هغه د کنا الله معلمان کا چې پلار او لور ستا درس نه ناشتي نو دا څنګه چې خپلار چې ته ګټ پټای او یا لور چې ته تخته کوي چې دواړه وور یو نه تختی که په نو شوي په خبره باندې نبی رسول الله ته زنانه راغلي او بخاری شریف کې راغلي دا یو مسله ده چې زنانه د بیماری نه پاک شي نو کوم ځای کې چې د بیماری په دوران کې د دې وینه لګېدلې مشک دیو لګای یا نور خوشبو دیو لګای مشک اوس پیدا کیږي نه وګران دی نو د الله حبیب ورته صفائی چل کولو ناغه وی څنګه بزان صفا کو د الله حبیبی سبحان الله پاکی د ځان په پاک کی نو بیبی د لاس نو نی واغ زنانا او په لیک ورته وی د الله د پیغمبر دا مقصد دی ورس الحمدلله د بناتو مدرسې ډېرې دی الله دې نورم ډېرې کی اگر چې دا زنانه سرخو ګلې ها بھائی زنانه څه شه ده زنانه مدرسې او لوی سرخو ګلې ور 200 طالبان به یې خبر نه او کشل زنانه دې راجمه کی
نو کله چې سمومي په لیټرین کې ورسای مونږ دومره ذهني طور دې داخلو بناتو تنکړی نو څوک څه شی ورسای صفائی نه کوي جمعات لنو ګوري نو ځنی وګوره دی په لګوره ما یو خبره واره قسم دې چې چا خپل استاد د مدرسې خادمان تنکل د په علم کې بخیر دی پکار خدا دې چې په لګوره زموږ د آباد طالبان دي سبق ډیر نه وي خو خدمت کوي زما د دې زړه وی خبرته دعا روزي مدرسه کې ک بنات یې ک بنی یې دا کارو کوي چې د خپل استاد د زړه نه درل دعا روزي او کا پریشان دي چې دا وښړم ک پرې کېم قسم دې کې علم کې مخیر راغی سم خیال لکنه تا خپل معلم تنکړه ذهني طور د مدرسې ګوره خادمان قسم دې سور خلق دې یوې مدرسې د خدمت تسنه کیږي اوسګاری کینا نو بنات اکثر درد سر جوړي خدا دا او بار نه چر شي دا زموږ کال کې ماشومانی مونږ لپکال کې یو شکایت ناراضي زموږ د کال کم طالبات دي ماشاءالله خپويږي مسوسو پیری دا حدیث وي خو شکایت ناراضي دا بس باز خلک یو سور زول راشي نو کور کې بسم یا مدرسه کې بزان لیونه کی نو یو طالب ځان لیونه کو هم یو تړو زنانه بسنګ تاړي هبای نو ګورا خیره مالای کني چې څنګه راغلي بدتر بلاړې شي نو ګوره د بناتو مدرسې دی الله تاسو ټول درکړي مالک یو ځل چاته پوښتنه کوي د بناتو کومه مدرسه کامیابی ما وی هغه به کامیابی چې د علما او خپل بیبيانې پکې عالمات وي ځکه دې یو خبرو کې د زنانو د مسلو نو بیا ولې کې څو پوښي وی نه نو زما کور والا نزان پوي کوي تدا سي کولاو لور نشي پویولې انګور نشي پویولې مور نشي پویولې خور نشي پویولې خپل بیبي باندې په مسله پوي کړی نو ته بس سبق وي بیا به هغه پوي دا کوشش وکوي دی چې نه هغه مدرسه کامیاب وي چې سوي چې هغه کې د خودون کی بیبي مسوي عالم ای پويږي نو دې خبرو کې بیانور غي پوي کی نو رفس کنایاتو کې ذکر کو دې کې معنی د جما او د حج په باب کې بلاغه نور معنا غان امرازي حلال کړه شوی د تاسو د پار پشپ دروج کې الرفسو نزدېکت او صحبت الی نسائکم د بیبیان استاسو سرا هن لباس لکم وانتم لباس لهن هن دا زنانا بیبیان پردد لکم تاسو د پاره خواندان وانتم لباس لهن او تاسو د دې پاره پردې دې کې ګور کنایات استعمالای اے په بدن کې ګور پجامه کې بدن پټوي نو دا خزه خاون چې صحبت کوي نو دا غدا سي شری طریقه را چې یو بل د پار پر د جوړوي دا حالت د صحبت ذکر کوي اے وی سمی امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسا لانضمام الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالصوب لك جامه بدن پټوي نو خزا او خاون زوجین چې صحبت کوي دیم پټني یو مقصد د آیات داو یو مقصد د آیات مبارک داو دیو جن بازي اهل علم دا سے معنا کړي هن لباس لكم هن فراش لكم وانتم لحاف لهن دا بیان در تدا سیدی لکتلای ځان تو غړې اتا سوداسی لک سړې پزان بلستنو کمبل راواچي بعض مفسرین د لباس لكم هن لباس لكم هن فراش لكم
وانتم لباس لهن وانتم لحاف لهن. امام مجاهد وی لباس په معنا د سکنن نه، هن دا بیان لباس لکم آرام و سکون تاسو د پارا او تاسو آرام و سکون یې دې د پارا لکه رسو براشی لیسکن الیها بیبی پنه کاغست جرا خاوند دې سر آرام حاصل کی لیسکن الیها. یادی دې کړه لباس په معنا د پردې هن لباس لکم ادا زنانا پردد تاسو د پار د حرامنا وانتم لباس لهن او تاسو دوی د پار پردې د حرامنا. علم الله الله تپتا وانکم کنتم چې بشکوي تاسو تختانون انفسکم چې نقصان او خیانت کې موچول خپل ځانونه فتاب علیکم نو الله استاسو توبه قبول کړی دا او توبه قبول سو رخصت در لدرکو چې د سبارا خطو پوری خوراک او اسکاک او صحبت کول شي. الله استاسو توبه قبول کړي وعفا عنکم امخ کی چې شي داغه معافي کړي الہ العالمین داغه معافي کړي. فالآنوس باشروهن صحبت کوي د دې بیبيانو سره پشپ د رمضان کې وابتغوا ما كتب الله لكم ولټو یاغه چې الله لیکلي دي تاسو ته. د دې جملې ګڼ مقصدونه علماء ذکر کړي. علامہ حافظ ابن قیم رحم الله او خپل کتاب لیکل کزال مفیدا کو تحفۃ المودود باحکام المولود. تماشوند پیدا کېدو داغ د عقیقه د سرخرلو داغ د پرورش دا ټول خبري کتاب کرا جمع کړي او ډېر خپل کتاب نه پر خپل موضوع باندې نایم دا معناګانې دلته ذکر کړي او نور مفسرین هم ذکر کړي. اې دې ته وایي مقصد د صحبت. ور زناورم نرو ماده د یو بل سره ملاويږي خودش مقصد شهوت پورا کولی. دلته انسان ته وایي ته پاشرف المخلوقاتو کې استاد بیبي سره د ملاوي دو مقصد دي سوي وابتغوا ما كتب الله لكم ولټوي هغه بچي چې الله تاسو لیکلې. نو ما عبارت د ولدنا اے په صحبت کې دنیا سوي چې الله باندې خان بچی را کوي عبد دین خادمان وي. وګوره صحبت نه دی عبادت جوړ شو ځکه نیت دې سمنے. دویم قول دار چې دا ما عبارت دې د جمانا ولټوي ما هغه جما كتب الله لكم چې الله حلال کړی د تاسو لپاره او ولټوي رخصت هغه چې الله درته لیکلې ده. یا ما عبارت د جمانا یا ما عبارت د رخصتنا. بعض سلف وای دي کې ما عبارت د ليله القدر نه وای ګوره د رمضان پشپ کې صحبت درته جایز شو او اسنا دا غلوی شپینا مشغول نشي یو لوی شپر روانه ده ولټوي هغه شپ د قدر كتب الله لكم چې لیکلی د الله تاسو ته چې الله تاسو ته لیکلی دا. باج علماء دا ما نام کړی دا ولټوي محل هاغه ما عبارت د محلنا ولټوي محل هغه چې الله درته حلال کړی وي چې هغه د فصل زید او خلاف فطرت
صحبت د بیبیانو سره مکوي ځکه الله حبیب فرمایي چې الله لعنت را لېږي په هغه چا چې دې بیبي سره خلاف فطرت صحبت کوي او دې راتلل کوي من ادبارهن دیوان لعنت راځي او دا کار حرام دی نو یا ما عبارت د محلنا وکلوا خری واشربوا اسقي حتا يتبين لكم تردي چراخ کار شتا ستا الخيط الابيض مزسپن من الخيط الاسود دمزتورنا من الفجر یعنی د سبانا من الفجر یعنی د سبانا د تور مزینه مراد د شپې تورواله ده او د سپین مزینه مراد صبح صادق را ختلی ورته قسم رڼا راځي ابای ته توجه کوه ځان سره لوبي مکو را پښه دل تعالی الله ترش زر راشه شاو ادا ماناګانې بمراله وبتغوا ما كتب الله لكما تا غلاګیر را خطلې څنګه سره لوبي کې راشه ها بعض سره راخیږي نه خو دې سره مخ کې نه وای چې روونه خيږي دې ګوتو ډېر زهر وی بای ورګیره کې ډېر ګوتې مو وای ها څه سو دې ځکه ها دې کلی دې شم خلوبه مکو سبق لګور اګور سبا دو قسمه د پېشمنی په وخت کې یو رڼا راوچتيږي د مشرق طرف ته کاظم بالسرحان لکه د شرمخ د لکې غونډه د ما د لاس له ګورګوره سے ببر غونډي وي دې ته صبح کاذب وای دې ته سوې دا اوس پېشمنه د رڼاو لګیدا یو رڼا داسي چې هغه پلنوي مستطیل شکل کې دې ته صبح صادق وای وګوره د شپې ته اردا ولا سبا صبح صادق نظر ختله ادا پی جندل ذکر ضروری خوځدای بعض علما ور له صحرا لوتل چې یو طرف ل رڼا ني نو بیا دا صبح صادق او کاذب پی جندش او دا چې یو کله بل په رڼا د نارڼا د وجنه نشي پی جندې ادا پی جندل ذکر ضروری دي اوس مونږ بانګونه پاغه چاوایو شغله غړې ښکاری نه ها بھائی ادا غړوب ډېر اتفاق دی یو کې پاو باندې نو بل کې پاو کمی ها بھائی تاسو ګورئ د سبا بانګ شروع شي یو غنټه بانګونه سو کې پاو مخ کې وای سو کې پاو رست وای نو کو پدې روزه باندې او کولاوي نو مسله بدل غزل او رسیا بھائی نو دا پیجندل ضروری پکار دی ایش پدا خوراک سکا کوا پښمنه او چې سبا رو خطو نو بیا بس خوراک سکا بنده خوراک سکا څه ده دا بنده بیا به چې سبا رو خطو نو بیا به خوراک سکا بنده وګوره وای د قران د ذکر د پاره تش په لغت پویدل کافی نه دي بای صحابه په لغت پویدل خودل ته په التباس راغله عدی ابن حاتم رضی الله عنه د بالغ دلان دي دو مزیخو باز نور صحابه هم کړیو نا به تیار کړه شرازوان کل نو که فرق به نشو کوله نو خوراک به کولو اک سپینو تور به پیجندنو بیا به نه کولو دا الله حبیب ورته انک لعریض القفا و استاد اسد خودم رلوی دی چې سبا د لاندې راګر کړي دا بسم رلوی سټوي دا عریض القفا کوم معنا چې علماء د بیوقفتوب کړي ناغه اهل علم خو حقنه نه عریض القفا معنا داوا چې ته ما د بالغ د لاندې مزیخي د دې کې خو سبا مراد ده ستا خو یو ډېر غټ سټ ده چې داغه د لاندې سبا درا سنبال کړي ده دا من الفجر رست الله رولی ګلو دا من الفجر لفظ رست راغه وګوره تش د عربی لغت
باندې پویدل د قران د پاره کافی ندی بلکې د تعلیم د پیغمبر ضرورت دا ضرور دی وجنه قران یوازې په دې نزد کې چې دوی مال لغت زره ځنی وخت تا چې کوم لغت پیژنې نو هغه مثلا د صحابه ته دا اشکال راغلو صحابه کرام ته دا اشکال راغلو نو پدی ترتیب باندې داغه ازاله او شوا لکه دغه شان حدیث کې راغلی دی ادیب نے حاتم رضی الله عنه کله چې نازل شو حتا تبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود وای ما قصتکو یو تور مزیتاو بلسمنتا فجعلتهما تحت وسادتي ادم بالغ دلان نظام تکي خل فجعلت انظر في الليل ما بقتل پشپکی نو شمال بسرغن نشولدا نو ما بخوراک کول نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم تلاړم فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار د تور مزینا مراد د شپې تور والے دی او د سپین مزینا مراد د رز سپین والے دی دا حدیث امام بخاری امام مسلم او مسند احمد کی ذکر دے نو بیا دا حکم الہ العالمین رو لے گلو او حدیث کے راضی اللہ حبیب وی الفجر فجران سبا دو سباو ندی یو سبا دے اغا خوراک اس کا حرام یو مزرواشو ابل سبا دے تا تا خوراک اس کا کرواز خلا مزن کی صبح صادق او صبح کاذب د سمره ابن جندب رضی اللہ عنہ راغلی تے فرمائی ما د نبی علیہ السلام نا اوریدنی وای دوک دین کی تاسو لرا اذان د بلال دیب پښمنی اذان کول چې څوک ولاړ دی چې لاړ شي پښمنیو کې څوک دې راويخ شي ولا هذا البياس او دا سپینواله چې صبح کاظم دې تر دې چې دا داسې خورور شي داسې شي خورور شي الہ العالمین فرمائے وکلوا خرئی واشربوا اسقی حتا یتبین لكم الخيط الابيض تر دې چې را سرغن شي تاسو تمز سپین من الخيط الاسود د مزی تورنا من الفجر یعنی د سبانا ثم اتم الصيام الى الليل او بیا پورا کئی روزه د شپې پوری د نور پر وته پوری روزه پورا کئی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد صحبت مکوی د دې بیبیانو سره حال دار چی ای تاسو اعتکاف کون کی په مساجدو کې اے معتکف کو صحبت د بیبی سره کو نو بس اعتکاف باطل شو ولا تباشروهن صحبت وم بستری مکوی د بیبیانو سره وانتم عاکفون فی المساجد او حال دار چې تاسو اعتکاف کون کیئی په مساجدو کې دې سره بیا اعتکاف باطلیږي ها بیبي کراله د خاون ملاقات لا نو خبره اترې کولې شي لکه د الله حبیب چې به اعتکاف لکینا سو بیبیانه به ملاقات تراتلې او زموږ استاد عجیب عادت جوړ دې پښتنو کې یو سړی دی په لګورا اعتکاف لناست او خزه ملاقات لراله نو ټول محلي والا بسوي اکدا خزه بابا لاړه او تعویذون لاړه او بازار لاړه ایسو کو بد کړي اغه دین بي دي شوی او بي دي نه څه جوړ شوی که بازار کې ګرځي شو اب د کړي الله حبيب تا صفیه رضی الله عنها راغلی و ملاقات لا
الله د حبیب سره خبرې وکي خبرې په اعتکاف کې سي جایز نو چا بالکل سم ګونګې چولې یا داوام و یا افراد کوي یا تفرید کوي یا پکې څه کوي ایو ځل نه یو مسلې تاسو او امور به اعتکاف لناسته نو جنگ لپاره بار روزي په دې څنګه د سره جنگي بار روزي چې اعتکاف کیږي کنه نو څوک پکې جنگونه کوي اسوک پکې څه کوي څوک پکې سره خدا جایز خبرې پکې سي معتکف ګوره د درس کولې شي تعلیم د قران کولې شي د سنت تعلیم کولې شي د امامان چې اعتکاف لناس خطبه د جمعې وای کنه وای خلق له مسائل کولې شي او بنا بر ضرورت به باروزی لکه او د سماعت لوشي دا ځینی باز سره اعتکاف لناس خو بازار کې پکې چکر مکر وای واو درې نو که چکر مکر وي نو بیا مسنون اعتکاف نه جوړي په مسنون اعتکاف کې من جنازې لذي نبد بیمار تپوس لذي نو بیبي راغلی و د الله د حبيب ملاقات کولو چې واپس لشپوا د الله حبيب ور سره پاسې دو تر کوره رسولا څه وکا یو دو صحابه روانو قربان د الله د حبيب تعلیماتو چې یو کتل چې نبی عليه السلام سره بیبي د قدم لکتیس کو زموږ د پښتنو د عادتي د حیادار خلکو چې زنانه صحیح کینو قدم تیس کی چې دې له تکلیف وي د الله حبيب ورته قدم تیزوي ما دا فلانی د فلانی لور زما بیبي د ما سره یو د الله د حبيب څومره عجیب تعلیماتو دای د څومره لوی نقصان نه بچل وای ک په عام سړی باندې چا بدګمانیو ک چې دا خو جوړ پردای زنانه ته سر روانه ګناګار بشي اکه د نبی بارک دا چې چاوي نو کافر بشي نو پیغمبر راغله د خلکو د خیر د پاره ده کدا عام سړی سره څوک زنانه روانه دا او چا بدګمانیو کا چې دا خو د سره جوړ پردای زنانه ګرځي نو ګناهګار بشي او کدا سوچ او فکر او خیال د نبی بارک راغې نو دا ګمان کوونکې به کافر شي د څومره لوی نقصان نه او ساتل ولا تباشروهن او دای سره مباشرت او هم بستری مکوي وانتم عاکفون فی المساجد او حال دار چې تاسو اعتکاف کوونکې په مساجدو کې او حدیث کې راغلی د الله حبیب معتکف نو سر به بیبي ترا بار کو ذکر ای کور بالکل د مسجد سره لګې دلو نو بیبي ورته سر وینځلو الله حبیب بس کېو اعتکاف کې وو بیبي ورته سر وینځلو سر به منغزولو تلک حدود الله داد الله حکم ندی او پولی دی د حق او د باطل پمنس کې پردی دی فلا تقربوها نو دې تمور نزدیکی گئی پنیت د تغییر او پنیت د مخالفت کذالک یبین الله آیاته دارنګ بیان وی الله خپل آیاتنا للناس خلقتا لعلهم یتقون دې د پاره چې د ځان د الله د مخالفت نو ساتي د اوامر پابند شي او د نواهیو نه اجتناب کی ګور مخکې کوم خیال یو سلور قوانین شروع د ملک د امن د پاره زموږ د مشایخ د ترتیب مطابق یو قانون شو چې قصاص والی دویم دا تقسیم د مالونو کوي د حکم شرعي مطابق پښتنو خو په خامل نه وای څومره پښتنو خويند له برخه ور کړی تاسو له عامه وای پښتون سره چې دلیدل چې بلا فرزونو مقدمو خور ته څه کړی برخه ور کړی بلکې ډېر مړی لیکلی ډېر بارسو خلک حکومت کې لاس رسیږي ژوندۍ خورې څه کړی تاسو وای په خوا به وای لونه به خولي پښتنو سره خخې کړي کبای خورې دا ژوندۍ د خود کاغذونو کې مړ لیکلې پښتون سره ورکای ها بھائی بالکل نه ورکای ها بھائی دا بزان سره وړي اغل سره شغلاولي او بیا وخت خلاص شي ها بھائی
اته سره ک غل سره اغلاونی او ایمان نه کړي دا پټه بده غاړه کیوړي دا جیدات بده غاړه کیوړي یو نوجوان عالم دی ناغه درس کوي مال اورز وی کوم خیال او مخ کې کلونو کې وړه غټه زلزلہ راغلی و نو ما سوتن درس خلک ناس تو وای ما ورته څنګه نن خو زانګو کې زانګو لای او به حکم نکول چې رو دي غرزيږي نو ما ولوي ک چریدي کې مړوي نو دا کوم زمکه چې منولي دا خو مزان سره وړي وي ورته موږ مسخشي وای صرف یو بوډا پکې وي چې وځوخي ورکوم انور ورغو نکو ځان سره به وړو خاور له وړو دا پر دې حق د خويندو دا نو پښتون سړي دا کار درورنو ها کته لږه معلوم دی خپل کلی کې ها پښتون سړی نو ور کوي سلا او کوورم کا نو پاغې دل زرا جر نه ملاوي یو پښتون نه چې تسبیح سے تختول نو ډېر منډي واله خو سپیرونه دی وي اخر کې الله پټا پدې شي وای بدل په ساجرم نه ملاوي کی ځکه د رپ خپکانو کو ایک تاسو کو یو سړی موزیو کو خو خپه دي چې په زور روسته سمرا جر بوله ملاوي ها نو وره کا خو خپه مجبورای ورکا خپه ده نو هندوستړی والله ناراضه ولا خبره ده وای معلوم لاړو سم ملاو نشفل نو یو تقسیم د مال کوي د قانون شری مطابق ادا مسلې یو ځل چې تلاړو یو کس پکې ناس تو خیال نو مالوي چې تا دا مسله شروع کوي یو وی چې دا مسلې کوي کومه مسله چې سړی کې عمل ني دی وای دا څنګه مسله دې له ضرورت ده ټول پښتانه په دې کې سړي پس خوین دی غریبانان ټول محروم کړي دې کې غدریم قانون سلورم ذکر کړي وای ګور رشوتونه مورکوي چې د رشوت په ذریعہ پردې حق ځان لکو پردې ازمک نزال لکا ولا تاكلوا اموالکم مخری مالنا خپل بینکم فخپل منس کی بالباطل فباطل طریقې وتدلوا بها الى الحكام مور کوي دا مالنا د رشوت په طریقې ناکار حکمرانانو تا لتاكلوا دې لپاره چوخري تاسو فريقا سيسا من اموال الناس دمالونو دخلقنا بالاسم فغنا وانتم تعلمون او حال داد چې تاسو پوهیږئ چې په باطل یې د تعلمون مفعول دلته محذوف کړي وانتم تعلمون انکم علی الباطل او تاسو لا پته چې تاسو په باطل یې اے وای رشوت مور کوا غلطو حکمرانانو تا چې پردې سو کې ګور رشوت ورکول حرام دي اغستلم حرام دي ځنه خلک په منځ کې خبره جوړای تاسو ګورئ چې خلک ورته د عدالت نو می خیال نه چلر چې کسان ګرځي را ګرځي دا ستاو دا حاکم خبره جوړای وای څنګه راغله یو دا چل وای خبره بدل جوړه کومه غساره کړه ها بھائی نو رشوت غستون کې ورکون کې او پمنس کې چې خبره جوړای دی ټول باندې لعنت راغله دی ټول باندې شوه لعنت راغله الله دې زموږ استاد د ټول حفاظت فرمایي اوس باز مدارسو کې ګورا غډېر لوی لوی اداري دي خو بدنامي یې پدې باز داسې بيدینه مفتیان ناس دي چې کسانې بهر ګرځي او خلق د دین نه متنفر کوي تعالی ترغه فتوا نه درګي چې تاسو ورکړي دي دغه خبره وانه اته بده کړای یاره دې خدا چل نه بیا راشه تو خلق د لږ نه راغلي ډېر خلکو شکایت وکړي و يرم بدلو راتلو وای بیا راځي چې لمسته کوي یو کس دا جوړولو والو وې سوار کوي چې فتوا د لزر کی انو کم په لوازه یا بھائی امت خوشک بعض اوقاتو کې نا امیدو سره مخې نشي
چې یو سړی هر څه پرې خل راغی عالم او مولا ته او چې دا غسر دا حال دی وګوره قیامت په څه طریقه راځي کنه الله دې زموږ د ټولو سو کی حفاظت دی وکي هغه ادارې بدنامي لوی مدارسم بدنامي دیو جن شیخ صاحب بکله فرمایل سید محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه وی تاسو وګورئ یو سړی به ټول عمر به قران خولې حدیث به خولې خدای د دې ایمان چې تل لیکيږي یو سړی به ګونګړي خرڅای لاره کې وې داغه غبته مضبوطی بګي په خبر باندې نو ګورځنی وخت هر وخت کې خاطر به وې چې زلوی مفتی شم خدا سے کارونه به کې قسم دې جواب یو ومي سړی نه کوي د دې کې د رشوت منرال الحکام کې الافلام دا حد دې مور کوي مالونا د رشوت په طریقې ناکار حاکمانو ته اگر مخکې آیات کې مخری دی او بل مالونا په باطل طریقې قران د جوامع الکلم نه ده په حرامه طریقه دی او بل مال مخری لکغلا غصب پزور درانی ولې او بالباطل دام دې هرغه خبره ده چې شریعت اجازت نه کړي ابل باطل دام دې طيب النفس پکې نشتا طيب النفس دې ته وای چې آیا دا د شمال خوري د زړه خوشحالي شته کنا ځنې وخت کوم خیالي غریب سره داسې نشي کوله دی والا کې معتبر سره بازار باندې راتل نشو نو خټکو والا نه یو خټکیو خورو مالټو والا نه یو مالټو خورا یو سی را واغست کباب والا نه د کباب یو ککوړه خورو نو هغه یې کغت کوي خوده وای ټکای معتبر سره زړه کې ورته خیره کوي دې کې ګوره دې کې طيب النفس نشتا سنشته پکې د زړه خوشحالي نشته اخیره کوي لکه یو سړی ظاهرا تعالی اجازه کو طيب النفس پکې نشته لکه زمیدار او کار دی د یو بل د سبزو نه سبزی رو شو کوي د یو بل غیاګان راړي نو یو وخت پس چې غم مزمکه والا سره ملاوي وای ما غوړې دا سکړي نو خو د خېټه نه راستېږي چې هغه د په خېټه کې ذری شي ناغوي څنګه ډېر دې چې خورلې اړکه ولا وای دي کې طيب النفس نشته دا شی د لسنو شو دا شی د حلال نشو څوک په طيب النفس پوه شوی بای لکه دې په لګور خور لوي بر حال ناوي چې شاړې را لې چې کاو کوم نو علالای نه بای او کنا علالای نکم کنا نو دا مور پلار می دی او د پلار کور می دی نو تر مرګ را نه پاتې دی پریزي بیا سیمنا ناوي نالم تی اول غیله خجودا کا او خیم مطمئنه کا نو که دلته خوشاله در کنه بیا در لسی دی کی طيب النفس نشتا سنشتا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه لیکلی په خوا ودا سي کې در ګور خیراتونه کیږي او څوک مړ چې راغ نه بالغ بچی یتیمانات نو کله پکې وي باز عالم د الله نه یریږي او ورته چې پیدا خو تاسو د امړې شوه اخیرات کوي د خواړو بچی نو تر سینو ټکای وې دا زه لګوم دا څه کوي کله کوي امارور دی وې دا زه لګوم وې دا طيب النفس نه دی سبا چې دا بچي لوي شي یتیم نا ورته وې چې تر بس مال خو خپل مال جدا کا کنه ولې راځر واره حساب وو کو نو چې حساب کو بیا دې جدا کا وې دومره اسقاط او دومره دریم او دومره سلويختي او دومره کالو نو یتیم حقور مور جیدات کې سونر دي کې کدوګي غصادر پاتې شو کنه نو دام غټه خبره ده عدل ته د سینه ټکول وې دا زه لګو نو دې کې طيب النفس نشتا سو په طيب النفس پوه شو بالباطل کې دام دې دی او شي زړه دې نه دې او یو سړی خوري استعمالي نو دام ناروا دي مخری مالونه په خپل منس کې په باطل طریقې طيب النفس پکې نشتا او بالباطل کې د ظلم فی سیم دي د دروغ گواهی دا ټول پکې رال او مور کوي دا غلطو حکمرانانو ته د رشوت په طریقې لتاکلوا فریقا من اموال الناس دې لپاره چې خوري تاسو یې وسد مالونو د خلکو نه بل اسم په ګنا
په سبب د ګناه چې هغه ګناه لازمه لکه دروغ گواهی دا او د دروغ قسم نه وانتم تعلمون او حال دا د چې تاسو پويږئ. اگر دې کې یو مسلې ته سوچ وکړئ، پښتنو کې دا رواج دی کله وی مال جرګي را کړي ما ته قاضي او مفتی را کړي نه دا حدیث د بخاری شریف کې راغلی نبی عليه السلام فرمایي وای ما ته دوه کسان فیصله راړي، یو په حق ده خود خبري چل نه ورزي، ابل پنا حق ده خو چالاک ده. په شریعت خو ظاهر لګوري کړه هغه حق والا لږ خبري چل نه ورزي. نو قاضي چې واورېدل فیصله د چا بارکه او کاسوب چې پنا حق ده دې دا نه وای چې پیغمبر را له جدا کا او قاضي او مفتی او مشران را له جدا کا الله حبيب وای د اور ټوکړه مې ول جدا کا سمې وکړ بد د خوخه د کالی کنالی ما ورته سوکل د اور ټوکړه مې ول جدا کا د جرګي په درکول غره ته حلاليږي نه تا خدای الله سره پټه معامله نه تعالی خفته چې دا پر دې حق نه او دا د بل خمات دې مشران را کو ځکه باز سره شي باز سره چالا کوي سبای دې پناه کا خسره یو ځل یو فیصله رااله نو یو په دې حق ده او په حق او چې هغه دې حق ده هغه بچا باندې چې حق هغه داسې خطبه دکړي و چې تاسو به د جمعې پر داسې خطبه نه وایي ادا سي و جوړل چې زه سم حیران یم چې دا وخت کې څنګه دستور ګونه پایدي اټول خلک یو جوړول د او ټول لپاره چې غل او پناه حق ده خدا سے قسمه خطبه وي چې د مولا پارابو کې د جمعې پر ازونه وایي وایي خبره مبره وکي اذان په حق ثابت کو وګوره ک جرګي درکته له ور ټوکړه جدا کا ته مال مدرسې فتوا راکړې دال ته دروغ ویلي نو مدرسې فتوا در قاضي د فتوا در کا خور در جدا کو يسالونك عن الاهلا تپوس کوي تان حبيب دای په بارد د میاشتو کې اهلا جمع د هلال دا او دا د میاشتې لوي تر دوش پو پوري او سوک وي تر دریو پوري د یوی رضی د دوو د علماء د قول مطابق د دریو رزو میاشتې ته هلال وي او د هلال جمع د اهلا حبیبه تپوس در نکای چې د میاش وړوي ابیا پورشی بیا رو په کمی رازی یسالونک عن الاهلا تپوس کوي تانا په بارد د میاشتو کې چې د دې حکمت سره چې دا وړوي نو پورشی او بیا رو کمیږي قل فرمایا هي مواقیت للناس دا علی د وخت پی جندو دی د پار د خلقو والحج او د پار د حج په دیوانه خلق او خات پی جنی میاش کمیږي او ډېریږي نو دیوانه خلق سکی اوقات پی جنی ورته انور سپوږمۍ د حساب د پار دی خو شرعن قمری حساب معتبر دی شرعن سره قمری حساب معتبر دی او ایدا حساب پی جندل امت د پار فرض کفایه دی سری دی په لګورا کټول مسلمانان میاش نه پیژني نو خروجه به تیر شي کټول مسلمانان میاش نه پیژني نو د حج میاش بلاړ شي او څوک به حجون کی اسلامی میاش پیژندل سری فرض کفایه دی او زموږ سکول کې ماشومان له جنوري فروری په یو سا ورزي ادي مشرانو بوډاګان له پشکال او بادرو دا ورته ټول یاد دي او ته تاسو کو پودا کې بدلوي پیزل لسی تیری دی پیزل لسی پاتې تاسو له چاله اسلامي میاشتو نمونه ورزي وای ها وګوره ماشاءالله طلبه او ورزي دولس میاشتې د دې نمونه په اسلامي جبه کې ذکول او د دې په جندل دا په مونږ ټول سدي فرض کفایه دي ذکر دې سره زموږ فرض تړلې دي
کچره میاشتې له سوګورینا نو روزه بسنګ پیژنې دارنګ عدت بسنګ پیژنې د حج مسائل بسنګ پیژنې وګورئ قران دغه ذکر کړی وی وګورئ تاسو سورہ یونس یو لسمه پاره ابتدا یو لسمه پاره کې سورہ یونس وګورئ او د سورہ یونس ابتدا دا پنځم آیات وګورئ هو الذي جعل الشمس ضياء دغ الله غزاد دې چې ګرځولې د نور ضياء ډېر رڼا والا والقمر نورا او ګرځولې د سپوږمۍ خاوند د رڼا وقدره منازل او انداز کړی دي د سپوږمۍ لره پړاونا او داول سپوږمۍ کله وړوي کله لویږي او بیا کمیږي لتعلموا عدد السنين والحساب دې لپاره چې پوه شي پشمیر د کلونو د حساب ما خلق الله ذلك الا بالحق ندی پیدا کړی الله دا مگر د حق د ښکار کول لپاره يفصل الآيات لقوم يعلمون واضح طریقې سره بیان آیاتنا هغه قوم د پاره چې پوي دغه شان آیات سورې اسراء کې مرাজি ځان سرولی کوي 12 نمبر قل هي مواقيت للناس مواقيت جمع د میقات او دا صيغه د الیدا اے ما يعرف به الوقت چې په دې وخت پیژندې شي دا علی د وخت پیژندو دي د خلقو د پاره والحج او د پاره د حج نګور شرعن عیسی شرعن معتبر قمری حساب دے اگر چې حساب د انور پزریم کیږي خو شرعن معتبر څه دے قمری حساب معتبر دے دې کې مسلمانان کمزوري کوي پکار دي چې بچو ته د اسلامي میاشتو نمونه خول شي دا ول پته چې میاش کله رو خطا او کله پری وتا او دې له قتل تاسو ویلو چې میاش لیدل فرض کفایه دي ځکه دې سره زموږ سوره مسائل تړلې دي د عدت مسائل دي د لا مسائل دي د روزي او د حج مسائل دي وليس البر او ندني کی دا بان تاتل البيوت دا چرات للکوي تاسو کورونو تا من ظهورها د دې د شاګانو د طرفنا ولكن البر لكن خاوند نیکي من اتقا غسوق دې چې ځان د محارم نو ساتلو واتل البيوت من ابوابها راتل کوي کورونو تزدید دروازو د طرفنا واتقوا الله د الله نو یریږي او د الله احکامات بدلوي را بدلوي ما وګوره او قاعده د علماء تفسیر لیکلي لکه توتقوا الله راغه نو سو کوئی دا د مخ کې حکم بارکه وای وی یریږي د الله نه کوم حکم چې تیر شو دا ومنای دا ګډ وډ وایما یات مراد عام تقواوی واتقوا الله فی جميع امورکم یا واتقوا الله فی تغییر احکامه دا الله نو یریږي ادا مخ کی احکامات بدلویما یا پټول امور کې ته یریږي لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي اے پټول امور کې چې څوک د الله نو یریدو نو دنیا قبر خیرت کې به کامیاب شي اې دلته وای رات للمکوي کورونو ته د شاګانو د طرفنا دا د جاهلیت د خلکو یو رسمو د جاهلیت د خلکو یو رسمو دا سه حدیث پاک کې راغلی دی امام بخاری رحمه الله د برا رضی الله عنه قول نقل کړي مشرکانو چې په حالت د شرک احرام د حج او د عمره وتړلو او ضرورت به شکور ته براتل نو په دروازه او ډیوډۍ نه راتلل
د یو نظریه جوړ کړي او چې موږ حرام وتړو نو زموږ د اسمان په منځ کې څه شی به حائل جوړيږي دې ناروا غړلو وګوره کوسو کې ډیوډای وی کنه بازي کوسه آباد دی د دې په پاغې نه راتلل وې زموږ د اسمان په منځ کې ودا حائل شي که ضرورت وو نو اندر پایا به کې خو او د شاد طرف نه پچت برا واوړېدل دای په د دروازې د طرف نه راتل ګناه غنل نو د چت د طرف نه راتل اسنه دا د کوسی دا چت زمونږ او د اسمان په منځ کې حائل نشي نو الله ودا سمې کی نه دا چې ته کور ته د شاد طرف نه اندر پایا کې دي او د کور په چت راوړې سهنتا عدل ته اصولي مسلې لوګو یا وای توجه وکړه اهل البدل تلیکلی وای د بدعات او د ناروا والی غټه وجدار ځان دې مستړ کو مال دې ملګولو اپزید دې چې الله راضي شي ناراض شو ته سره اندر پایا راړي په د شکر په شار راوړي څومره کړهاوي وکړه ا د ثواب پځه مجرب شو نو په بدعت کې دی وخت مولګېدو مال دې مولګېدو خپل قوتونه صلاحیتونه دم صرف کل اتوې زنی کی غټم او د ګناهونو بوجي دې ځان لډکې کې وګوره الله مهربان دی وای بدعت مکواسه ځان په تکلیف کې اچولې یو شی په شریعت کې نشته نو د کم زینه کار خیر شو واتل البیوت من ابوابها راتل کوي کورونو تددید دروازو د طرفنا که ضرورت راي واتقوا الله او د الله نو یریږي د الله احکاماتو کی تغییر مراولای چې ته کور ته د شاد طرف ناراضي لعلکم تفلحون دې د پار چې تاسو کامیاب شئ وقاتلوا فی سبیل الله او جهاد کوي د الله لار کې د کفار سرا الذين هغ کافر یقاتلونکم جتاو سر جنگیږي ولا تعتدوا او د حد نه تجاوز مکوي ان الله لا يحب المعتدين الله من نسات د زیاتی کون کو سرا قاتلو کی امر دے او فی سبیل الله اے دا الله د دین د بلندۍ د پارا د الله د توحید د بلندۍ د پارا او جنگي گئی ور ابتدا کې مکی دور کې د جهاد اجازت نو رستو مدنی دور کې شوه او د جهاد دو قسمونه دي ازکه زدکې موجوده دور کې الله دې موږ تاسو گمراهی نه وساتي ډېر خلق چې په حق ډلو کې را دن نشوي او هغه د بازي سيزونو نه انکار کوي گمراهی پیلاوي ځنې خلکو یو وړل ځان ته ډال جوړ کړي کده شانوي نبی دا بيدینی نشو پیلاوله دې بيدینا یو گمراهی امت کې راولي خو یو وړل کې شمولیت ځان ته ډال جوړ کړي د جهاد دو قسمونه دي یو ته اقدامی وای بل ته دفاعی وای دفاعی جهاد دا ده چې کافر د مسلمانانو په ملک راغی د دې ته دفاعی قتال وای ورته آیات کې دفاعی ده وای قاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونکم تاسو شه دې ته جهاد دفاعی وای څوک چې جنگي کې ور سره جنگيګا دغه خلکو ګورا گمراهی وجه دادا د اقدامی جهاد نے انکار کړي اعلان کې د الله حبیب لکه څنګه دفاعی جهادونه لړاو کړي نو دارنګي اقدامی دی لوي چې غال تمل کې د خطو ور پسې ورځي په خبر ورسې دی کنا د الله حبیب تبوک لته او کنا ای حضور غلی سو پر پسې تله د الله حبیب طائف والا لته او کنو تله طائف والا لته
مکی مکرمی والا چې کله فتح کولای راغلیو کله الله حبیب تلو وګوره څومره د پیغمبر د کارون نه دی عقیدتن یا عملا مخواړو د الله حبیب دواړه کارونه کړی ته چې مسلمانې دواړه به منې اقدامی جهادونه کړی او د الله حبیب چې غزوه خندق شو صحیح حدیث کې راغلی وی الله حبیب الان نغزوهم ولا يغزونا دینا پس بکافر پس مونږزو مونږ پسې بسوک ناراضي د غزوه خندق نه پس په کافرو کې زور پاتې نشو چې مسلمانانو پسې د راشي د الله حبیب ور پسې سو طلب ور پسې ثمر اقدامی جهادونه لړاو شوی نو باز د اقدامی نه سکي د دیندار د لخرې کې بي دینه آباد څوک چې د رسول الله د یو عملنا چې هغه دای په سیرت او صورت کې ثابت ده مخړیا په کې غلط تعویلونه تحریفونه کوي بس دا بي دینه ده وقاتلوا فی سبیل الله او جنگي گئی د الله لار کې الذين داغ کسانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنگيږي ولا تعتدوا زیات مکوي اې د زیاتی او صورت دام دی یو قوم ته د سراډو دعوت رسیدل نه نه اته دعوت ما وت نور کې خو کې تال ور سره کې دام یو صورت علما او ذکر کړي خدا اهل المصفت وسدا اے بھائی وې ټول دنیا ته د اسلام دعوت رسیدل یو زیاته دام دے زنانا موجنا معشومان موجنا که زنانا میدان ترو تھی لکوز دو کفار و دو خزو فوجون دی نو خزا بوجنی ذکر چه ضرر تی نو اچه دا میدان ترو تھی نو بیا خدا جنگ کون کی دا دارنگی والا تاتدو کی دام دے اے د ننګ پنیت جنگ مکوا چې هغه ته خلق د غیرت او د ننګ خبرې کوي او د ذکر د پار د نوم غټلو د پار جنگ مکوا یا زیاته مکوي چا صلح کړو ته صلح ماته وعده کړي وعده ماته زیاته مکوي په وجد وجوه چې الله او رسول داغه نه من کړي اے بوډا بم نوجنی که یو بوډا صاحب الرای دے بوډا دے د کافرو نو نه به وجنی خو صاحب الرای دے جنگ کو نشي ګوره خو مشورې داسې ور کوي په جنگ کې ګوره په مشورې دومره کار کی دومره پتورن کی ذکر الله حبیب وی الحرب خدعه نو صاحب الرای بوډا بو وجلشی ان الله لا يحب المعتدين بیشک الله مینا محبت نساتی د زیاتی کون کو سرا وقتلوهم قتل کیدا محاربین کافر حيث ثقفتموهم کمزه کی چې مومیدوی ورته کفار او اقسام دی ګوره یو ذمیین دی په اسلامی ملک اوسېږي تاسو فقہ کې څه ویلي وای دماؤهم کدمائنا واموالهم کاموالنا یو مستامن دے اجازت غوخته دارنګ معاهد دے دا ټول بقتلنا یو محارب دے میدان تروته نو د دې قتلولو حکم نه وقتلوهم قتل کیدا کافر محاربین حيث ثقفتموهم کمزه کی چممای واخرجوهم شړیدوی من حيث اخرجوکم د کمزه نه شتا سورا شړلی والفتنه اشد من القتل او فتنه دا ډېر لو یدا د قتلنا سوال داراتلو چې په حرم کې به څنګه مشرکان قتلو په حرم کې خود قتال نه منلا وی ول فتنه الشرك د مشرکان په حرم کې اشد ډیر سخت په ګناه کې د دې د قتلولنا د مشرک وجل په حدود حرم کې
د دین سخت خبره د شرک له په حدود د حرم کې نو فتنه یا شرک یا فتنه معنا داوا ای زور د کافرو چې دې په مسلمان د دین ناړی نو دا ډېر سخت دی د قتل د کافرنا نو د فتنې دې کې علماء کرام غني معنا غانې کړیو فتنه سوا مؤمن دی ایمان او دین ناوړي نو دا د قتلولو نه سخت خبره ده یا فتنه سو کفر د کافر دا سخت دی د سنا د قتل د مؤمنانو ندویل رف جهاد کی والفتنه اشد من القتل شرک د مشرکانو په حرم کې ډیر سخت د دوی د قتلولو نه په حرم کې ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او تاسو قتال مکوئ د دوی سره نږدې د مسجد حرام حتا یقاتلوکم فی تر دې چې دای تاسو سره جنگ شروع کی پدې کې نګور مومنان مسلمانان به حدود حرم کې د قتال ابتدا نه کوي ک کافرو کا نو مسلمانان دفاعی جهاد کول شي فین قاتلوکم کدی جنگ دل تاسو سره په حدود د حرم کې فقتلوهم الله وی قتل کای کذالک جزاء الکافرین دارنگی سزا د کافرو فین انتهوا کمن شلدوی د خپل کفر نه توبه وستا فان الله بیشک الله غفور الرحیم بخن کے او مہربان دے وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة او جنگی گئی د کافر سره تر دې چې پاتې نشي فتنه د فتنې یو معنا سلف دا کړي شرک پاتې نشي لکه حدیث کې مراغلی امرت ان قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله مسلم شریف حدیث ته ما ته حکم شوی چې د کافر سره جنگیږم تر دې چې دوی ټول د لا اله الا الله اقرار وکړي نو اکثر صحابه او تابعین فتنه په معنا د شرک واستي او دې کې د فتنې او بل معنا علماء وکړي فتنه سره اے د دې زور پاتې نشي دا کافر چې په زور کې د مسلمان خیر نشتا دای سره جنگي گئی حتا لا تکون فتنه چې پاتې نشي زور د کافرو اے د چې زور او قوت وي دې تا په خیر نه پریزي د قوت او زور او دبدب په ستري کې ماته کا ځکه زور یو نګور مسلمانانه مسجد حرام نه روشړل او د الله حبیب په حرم کې مزلن پریخو او زور یو نو حرم د بوتانو نه ډکړو او داغه عبادت او بندگی به کولا نو فتنه نه مراد د کافر زور ده د جهاد مقصد سره د دې زور ماتول د دې دا قوت ماتول زکه دې ک پزور کی وی نو د کلمې والو خیر نشتا ويكون الدين لله او شدين خالص الله لرا اطاعت او عبادت یوازد الله کی او د بل شي بندگی ختم شي فَإِنِ انْتَهَوْا كَچَرَ مَنَ شُلْ دَيْدَ دِي خپل شرک او کفرنا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ نو نشته د زیاته مگر په ظالمانو قاعده د لمخ کې تیر وا کلا عقوبت د گناهون د نومخه تسمیه العقوبه باسم الذنب قاعده مخ کې تیر وا سوره بقره ابتدا کې تیر وا چاله یاد ده بھائی ها تعالی یاد ده وګورئ ها چاله یاد ده
فلا تعالی خو یاد ذکر الله یستهزئ بهم کی هغه قائد ذکر وا جمهور علما وی قران حکیم کی کلام هغه سزا ته د ګناهون په نومه ومکر الله د دې کې موي فلا عدوان عدوان خو هغه چې کافر زیاته کولو دې کې د عدوان سزا ته د عدوان نوم کې خو تسمیه العقوبه باسم الذم نشت زیاته مگر په ظالمانو باندې الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت د حرمت په بدلی د میاشت د حرمت کې دا والحرمات قصاص والحرمات اوغه کارونا چې هغه عزت مندي نو خاوندان د بدلی دي حرمات سمانا والحرمات د عظمت سيزونا د حرمت سيزونا قصاص په برابرۍ سره دي فمن اعتدى عليكم چا چې زیاته او کو پتاسو فاعتدوا نو دا فاعتدوا کې دا غزياتی بدل را خودی تم د اعتدانم کې خو تسمیه العقوبه باسم الذم تاسو زیاته او کیدا زیاته نه ده بلکې د زیاتی انتقام ده عليه پاغ بمثل ما اعتدى عليكم فمثل د هغه چې زیاته کړه پتاسو واتقوا الله او د الله نه ويریږي واعلموا فوه شيء ان الله مع المتقين الله مرګره دې د مدد او د امداد په اعتبار د فرزګار سره چا کې چې تقوا وي د الله خصوصي مدد او مرګرته ابد سروي واعلموا ان الله مع المتقين فوه شيء الله خصوصي مرګره د پرزګارو دې آیات ترجمه موارد مقصد ان شاء الله ذکر کو ځان فارغ کړي راځي بھائی